نشته. خو د غریب ښځه په وړو پسې کوڅه په کوڅه ګرځي. وایي پرېږده چې یاران لکه د خرو غوندې ګمان وکړي، او پرېږده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمان وکړي، او پرېږده چې په نهاره باندې شپې دې ماشومان وکړي، او پرېږده چې دنیا قبر کې بې کفنه ښخه شي. وایي یا غریبه خوا به میله در باندې یخه شي. السلام علیکم. وروره دا زمونږ حالات دې ګورئ. د ځمکې نه په 3-4 هزار فوټ کې دنده نه مونږ مزدوري کوو، کولر وباسو. د وړو حالات دا دي په پاکستان کې د چینۍ د غوړۍ حالات دا دي. که د دې شهباز شریف کټاسري نه دا کار نه کېږي، عوام د وډځۍ چینۍ شي ساتلی. خامخا دومره مسلماني ښودل هم پکار د دې کټاسري ذلیله قوم له، چې دومره وکړه چې غریب د ولږې نه په پاکستان کې نه مري. د دې نه خو مونږ په امریکا کې خوشحاله، د امریکې سره مونږ خوشحاله یو، د انډیا سره مونږ خوشحاله یو چې غریب په خېټه موړي. ایمان زما په در کې دنده دی، زه یړو منم نه رب سره به مې رابطئ. انډیا ته دې مونږ حواله کړي یا د امریکې ته حواله کړي، روپۍ خو به له ورکړي دی د وږي بچي ده. اوس د چا چې مزدوري روانه ده، د چا چې کاروبار جوړ دی، د هغه په دې باندې هېڅ پروا نشته. پروا زما ده، د بل غریب ده، د هغه کسانو پروا ده چې د چا په کور کې واړه بچي دي او کار روزګار ورته نه میلاوېږي. 700 روپۍ دیاړي ده، 700 روپۍ دیاړي چې زه 11 ورځې دیاړي وکړم، یو ګټو به پې د وړو وشي. باقي به د چینۍ سره څه کوم، د غوړو سره به څه کوم. یاره وروره یوه معامله نه ده، بیماري پکې راځي. بچی به دې بیماري کې هغه به اسپتال ته، او په خدای مې دې قسم چې زما خپل بچی مري، نو د بل خو زه پروا سره بیا ساتم. دا یې نه ما له دا هم غټه وسله ده. خو چې څوک شوم ووتم، جو بیا به دنیا ټوله وایي. او د پاکستان عوام ته زما دا درخواست دی چې راوځئ وروره، راوځئ په دې روډونو. پاکستان سیل کوي، بنې کوي مکمل. مونږ ته د پاکستان د روډ سره ضرورت نشته، ما ته د پاکستان د لارې او د کوڅې ضرورت نشته، ما ته د پاکستان د ډیم ضرورت نشته وروره، ما ته د ډوډۍ ضرورت دی. ته روډونه جوړې، هلته دومره لاګت دی، پلانکي صاحب دومره فنډ منظور کو، پلانکي صاحب دومره فنډ منظور کو، دا ټنل به پلانکي ځای ته زه ټنل یې څه یم. ما له د ډوډۍ لین وکړه، بېګاله د خرچې خبر وکړه. تا په روډونو په سیپیاګو په دې پیسې باندې غنم تا نه دي اخیستې، نن خو دا بحران ځکه دی. د غنمو پیسې چې هر باچا به غنم اخیسته پاکستان دپاره، عوام ته به د یو کال نه تر بل کاله پورې چې کوم د هغه سټمیټ و هغه به یې پوره کوو. په ټولو دې کې یو هم نشته مسلمان. که یو راځي هغه وایي زه امیر المؤمنین یم، او دا بل چې دی کافر دی. چې کله کافر لړي شي او مسلمان راشي، مولانا فضلالرحمن د عمران خان پسې لګېدلی او مونږ هم د ځان سره بولي و درنې ته، وي ارزاني راولم. نو مونږ خو چې د ارزانۍ نوم والو وروره، مونږ خو بتخانې ته وځو. غریب سړی چې د ارزانۍ نوم واوري دی بتخانې ته ځي. زه د ملا سره په دغه درنه کې هم شامل وم. ولې مونږ وي عمران خان به کوز چې ارزاني به راشي. نو دا زم طلاق اوس کوم ځای دی؟ اوس دې راوځي او درنه دې وکړي، او دا شی دی په عوام باندې که نه په خدای مې دې قسمې چې د دې ځای نشته، نه په پاکستان کې ځای شته، او نه په عدلموت ځای شته. په قبر او تپوس به دې کوي د دې عوام. او بس ما له دغه یو پیغام و چې ما د دې په نوم باندې ورکړو. او شهباز شریف چې دی، شهباز شریف هغه خو جیتو د کوتي اوتي ان کلوتي، هغه خو دغه حساب دی وروره چې د هغه هېڅ ضمیر یې کار نه کوي. د شهباز شریف ضمیر کار نه کوي. د شهباز شریف نه زه تکړه یم، زه یو غریب سړی یم، یو ادنا سړی یم. زما ذهن ته تیز دی، ځکه تیز دی چې وایي دې دا قوم به څه کوي، دا خلک چې د ولږې مري. دا په سرکاري وړو پسې چې زنانه راویستلي دي، چې په غیر د زنانه نه یې ولې چا ته نه ورکوي. خو ته خپله ښځه هم راوله، بیا پرې قطار کې ودروه که نه، که د غریب دارې ته ښځه نه ښکاري، ستا هغه خو پروا نشته. خو د غریب ښځه به په وړو پسې کوڅه په کوڅه ګرځي. وایي پرېږده چې یاران لکه د خرو غوندې ګمان وکړي، او پرېږده چې دا خلک په ډوډۍ پسې ارمان وکړي، او پرېږده چې په نهاره باندې شپې دې ماشومان وکړي، او پرېږده چې دنیا قبر کې بې کفنه ښخه شي. وایي یا غریبه خوا به میله در باندې یخه شي.